السلام علیکم ورحمت الله. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مونږ لیکلی دی. دې مونږ ته د دې زمانې ډیر حالات ښیي او ډیرې خبرې چې خلکو د حدیثو نه انکار کوي هغې ټولو ته د حدیث په چیلنج کې پیش کوو چې کم از کم دې ته سوچ وکړي دا زموږ سره چې کوم حدیث دی دا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی تقریبا 9 ځایه په خپل مسند کې ذکر کړی دی. دلته موږ سره چې نمبر دی نو 17194 دا صحابي دی المقدام ابن معدي کرب الکندي رضی الله تعالی عنه. بیا تاسو ته د دې د لغاتو پته ده معدي کرب دی او که معدي کرب دی هر څه چې دی خو مقدام رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام صحابي دی. هغه یو خبره کوي دا ټول څومره منکرین حدیث چې دا دی په کولاو غوږونو باندې واوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خیبر په ورځ باندې راغی وی حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم خیبر اشیاء. په ورځ د خیبر باندې چې کله جنگ فتح وشو نصیب شوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر سيزونه حرام کړو لکه خړې په ورځ باندې حرام کړو. کله کله خلک راضي او متعه راغلی دا متعه دې ته ویل کېږي چې یو سړی کانټریکټ کم نکاح چې دغه وکي نو دغه ته ویل کېږي ځان سره ګرل فرند وغیره ساتل کنه دغه نبی صلی الله علیه وسلم دا حرام کړو. بیا ثم قال نبی رسول الله والسلام بیا صحابو ته متوجه شو نو دی وی یوشک احدکم ایکذبنی قریب د چستاسو کې بس خلک راشي چې نبی اسلام وی دا صادق او مصدوق نبی رسول الله والسلام وی چې ما ته به دا خلک بیا دروغجن وی ځان په دې باندې پوه کول غواړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما ته خلک دروغجن وی ولی حال دا دی هو متکئ علی اریکته دا جمله حال واقعه دا جمله اسمیه اول کې و عمر غلې دی حال دا دی چې د تکیا خمسدار لګولي په خپل سوپه وناسي. تاسو به کسان پیژندلی جاوید احمد عامیدی صاحب شو یا نور داسې خلکو چې هغه په کولونه وغیره په سرکړی نو هغه خمسدار ډډه بوالي او متکئون علی اریکته په خپل سوپه بناسي. اریکه ځان لږه سر چوم کې چې اریکه څه ته ویل کېږي اریکه چې دی نو اریکتون دا ویل کېږي په عربي کې سوپې ته په سوپۍ جوخت ډډه لګولې د ځان له سوپې له ورغلی دی. یحدث بحدیثي دته بیان کړی شي نبی اسلام وي زما حدیث په بیان شي دا دی چې پورې خان دی دا نبی اسلام حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نن 1400 کاله مخکې ویلو وی قریبه د چې یو کس تاسو به ماته دروغجن وي هغه به څنګه وي دته به زما حدیث بیانولی شي په یقول نو دی به دا وي بانه به دغه څه دا بانه به وي وی بیننا و بینکم کتاب الله زمونږ او ستاسو په منځ کې د الله کتاب شته که نه دا ټولې فیصلې د الله رب العزت په کتاب کې شته او خپلې معنی به د کتاب الله نه لي. که په کتاب الله کې مونځ راغلی دی نو دی به وي یاره مونځ نه مراد خو ډیوټي ده او مونځ چې دی نو هغه ته ضرورت نشته دی. نو ګوره وي زمونږ او ستاسو په منځ کې د الله کتاب دی دا صرف نبی رسول الله د دوکې دپاره به وي نو بیا به دې دا وي فما وجدنا فيه حلالا استحللناه که مونږ په دې کې حلال وموندل دغه مونږ حلال ګڼو که نه دې ته مونږ حلال وایو چې قرآن کې څه دي. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه که مونږ په دې کې کم حرام وموندل دی ته مونږ حرام وایو. وي موسیقي پکې به کم ځای کې راغلی تاسو به د غامیدي صاحب نه اورېدلي موسیقي پکې به کم ځای کې راغلی د په قرآن کې شته دی سورې لقمان 5 آیت کې خو که دی پیژني چې ته نو ګورئ چې حرامه ده خو پوهېږي پې نه نو نبي علیه السلام وایي فما وجدنا فيه من حرام حرمناه. بیا به دی وایي نبي علیه الصلاة والسلام یو خبره د دې په باره کې وکړه الا وي خبردار دې ته حرف تنبیه ویلی کېږي چې ګورئ خبردار دا یو خبره واورئ وانما حرم رسول الله یقینا څه کارونه دي چې حرام کړي دي نبي علیه الصلاة والسلام لکه هر حرام کړی دی قرآن کریم کې نشته دی هر نبی علیه السلام حرام کړی دی متعه حرام کړی ده وی مثل ما حرم الله څنګه چې الله رب العزت حرام سيزونه حرام کړی دي په قرآن کریم کې داسې د نبی علیه الصلاة والسلام په ژبه باندې مو الله رب العزت ډیر کارونه حرام کړی دي. دا حدیث ترمذی کې شته دی دا مشکات کې شته ترمذی حدیث نمبر چې دی نو هغه زموږ سره 2664 ترمذی کې چې کوم امام ترمذی په خپل مسند کې چې کوم ذکر کړی دی په خپل سنن کې کوم ذکر کړی جامع کې هغه دا دی. دارنګه دا زموږ سره
8801 نمبر حدیث بیا په مسند احمد کې مشته دی. دوباره د دین علاوه 17174 باندې دا حدیث په مسند احمد کې ملاویږي، مشکات شریف کې مشته دی. نو د دین دا معلومیدل او دا بالکل واضح دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته خلک دروغجن وي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوږو خبرو ته، شیرینو خبرو ته چې داغي مبارکي خلی نه راوتلی هغه ته خلک دروغجن وي. او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشنګوئی ورکړی دا یوشک احدکم ایکذبونی، ستاسو کې قریب ده چې خلک ورایشي چې به ما ته دروغجن وي، ما به دروغجن کی چې د نبی علیہ السلام حدیث نشته دی.